علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله تبارک وتعالى وحی را لګلیو. وی بیا هم سفر شروع کړو زه پورې نو بیا ماته ویل کوشه 2 رکعاته مونږ وکړو چې مونږ مې وکړو ماته ویل زیاده پیژنې کم دې مولانا ودا د حضرت شعیب علیہ السلام کله د مدین دی په مدین کې تا 2 رکعاته مونږ هغه نه بعد سفرم شروع روانو وی ماته ویل 2 رکعاته مونږ وکړو زه کوشم مونږ مې وکړو وی ماته ویل چې دا دې پیژنې مولانا ودا بیت اللحم دی د حضرت عیسی علیہ السلام د زیږیدو د پیدا کېدو زیره هغه د کې تا 2 رکعاته مونږ داو. وی د سفر دوران کې مونږ روانو چې روانو لار کې ګوري او سپینسری بوډۍ خزه ده هغه سپینسری بوډۍ خزه ماته आवाज وکړ توجه زما خپل ځان طرف ته برابر ول. جبرئیل علیہ السلام ماته ویل چې دې طرف ته توجه مکو مخ کې وی چې لاړ وړاندې ګوري او سپینګره بوډا سړی د سپینګره هغه ماته आवाज وکړ او توجه یې ځان طرف ته اړوله. جبرئیل علیہ السلام ورته ویل چې توجه ورته مو کو عزت بیا مخ کې چلاړه ماته دا بوډۍ خزو دا بوډا سړی د او پیجن د مولانا وی دا بوډۍ خزه چې دا دنیا ده دنیا ختمه ده تیر شوی د سپین سره شوی ده قیامت قریب را روان دی لک وخت پاتې دغه دنیا د تیزان ته مایل کولی ما ته ویل چې توجه ورته مکه وزت د کدا لوی فتنه فساد. نبی له سلام فرمایي زما امت کې عظیم شان فساد او د فتنه منبع او اصل چې کوم دی حب المال محبت د مال دی د دنیا دی او د اولاد. قران کریم کې رب العالمین فرمایي انما اموالکم و اولادکم مالنا او تاسو بچی فتنه دي. مال د وجه نه سړی کې غرور تکبر لوی بدمعشي دار دی. اولاد مینه محبت کې سړی حرام خوري حلال خوري پردي نه پیسې مهدا او غلا کو رشوت مهلان سکو. وی دا بل سپینګره سړی چې دا شیطان حرامي وی هغه ته आवाज وکزان طرف ته مایل کول مارته ویل چې هغه طرف ته اعلان وکاو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مونږ تللو پلار کې زمونږ یو قوم باندې تیرېدل وشو. هغه داسې و چې د دې د نکونه د تانبه او د خپل لاسونو باندې د مخنه او د بدن نه د غوخه داسې راکاګلې د خپل غوخه توګه د مخ او بدن. ودا جبرئیل علیہ السلام نما تاسو کو چې دا کم خل دي. جبرئیل سلامات ردادو پنجل مولانا ودا ستاد امت هغه خل دي چې دی غیبت کوي. غیبت سو کوي نو دی وجناغه داسې دی لکه د خپل ورور مسلمان غوخه خوړل د هغه غیبت کوون کې دی چې دی غیبت کوي. بیا زمونږ تیر دل په داسې خلکو باندې وشو چې الته دی ویني او طالب او هغه طالب دی ویني نه ډکو په دې طالب مینس کې یو سړیو هغه کوشش کوله چې زه بهر راوځم او بهر راشم. کله به چې زور اوه بهر غاړه ته براغه دلته سنډه باندې په مورګ باندې یو سړی ولاړ هغه سره کانی هغه به ولګیدل په دې کانی باندې بیا په زور او وشته په دې تندی باندې او چې کم زین راغلی نو هغه دې ته به ته واپس دا ویو دا عمل دې سره کېدل. یمان تاسو کدا دې پنځن مولانا ودا ستاد امت هغه خل دي چې سود کوي سود خوري او د سود کاروبار کوي دا هغه دې دې سره ودا معاملات تر ورځې د قیامت پورې کیږي. بیا مخ کې لاړو سخلو هغه دا سرونه بچیدنو کانی باندې چخنی شو داسې وټه کولې شو او بیا به جوړ شو بیا به چخنی شو بیا به جوړ شو. یمانه تاسو کدا دې پنځن نه ودا ستاد امت هغه خلدي چې هغه په مانمون نه کوي او په مانځ کې تکاسل سستی کوي سواله کوي دا هغه خل. بیا د دین علاوه دا سرماش نو مخ کې لاړو وی چې لاړو الته موکته چې سخلدي هغه په لک وخت کې غنم وکړي شنشي پاخشي ویری بي هغه چې دنو تریشل شي او دا ټول کارونه په ډېر لک وخت کې کیږي ډېر معمولی وخت کې دا کیږي. وما ته تاسو کو چې تاسو یو کې دا دوه په سوق دی مولانا
وی دا ستا د امت مجاهدین دي چې الله تبارک وتعالی هغې ته اجرونه یو په 10 یو په 200 او د دې نه ډېر زیات اجرونه ثوابونه ورته الله تبارک وتعالی ورکوي. بیا د دې نه مخکې تیر شلو زمونږ تلل په داسې خلکو وشو څه خل دي هلته کټوۍ دي او دیګونه دي باندې دي هغې کې مزیدارې بهترینې مزیدارې غوښې دي او بل طرف ته کټوۍ باندې دي هغې کې بدبویه بیکاره غوښې دي بویونه ترې نښېږي او څه خل دي هغې دا بهترینې مزیدارې غوښې نه خوري دا بدبویه او دا بیکاره مردارې غوښې خوري. یا ما ته یې تپوس یې وکړه چې دا خل دی وپېژنې څوک دی مولی نه وی دا د ستا د امت هغه خل دی چې دی زناکاران او بدکاران دي خپل ښځې بیبیانې لري حلالې غوښې صفا هغه نه خوري او دقسې مردارو پسې ګرځي. بیا موږ چې تللو وی زموږ تېرېدل په داسې خلکو وشو چې هغې ځانونو ته پیټې تړلې دي دا کم پیټې چې تړلې دا هم وچتولی نه شي هغې نه علاوه نورم ځان ته پیټې چې دی نو غټوي کم پیټې دي دا نه شي وړی نورم پیټې غټوي. وی ما نه تپوس وکړه دا ودې پېژنده څوک دي مولی نه وی دا ستا د امت هغه خل دي چې د خلکو امانتونه د خلکو حقونه پې باندې دي هغې ادا کړي نه دي هغه پورته کولی نه شي پیټې نور ځان ته هم ډېرئ داسې. وی بیا زمونږ تلل په داسې خلکو باندې وشو چې هغې دا شونډې دا چې نه د اور په قینچیانو باندې کاټ کېدلې واپس جوړېدلې بیا کاټ کېدلې واپس جوړېدلې. جبریل علیه السلام تپوس وکړه چې دا دوی پېژنې مولی نه وی دا ستا د امت واعظان دي چې خلکو ته په نیکو کارونو باندې امر کوي او بدو نه منې کوي او په خپله نه بدي نه مننې کېږي او نه نیک کار کوي. الله تعالی تر قیامته پورې به دوی سره دا معامله کوي. وی آخر موږ ورسېدو لاړو بیت المقدس ته ورسېد بوراق بهر اترل په یو حلقې پورې یو کاڼي پورې هغې نه بعد انبیا علیه صلات وسلام هغې ټول دلته راغلي وو په اجسادو مثالیو باندې راغلي وو. نبی علیه صلات سلام معراج ته تلل پې ویښه شوی دی په جسد عنصري باندې شوی هغې په اجسادو مثالیو باندې راغلي وو. د مانځه وخت انتظار و چې څوک به مخکې کېږي وی جبریل علیه السلام ما ته اشاره وکړه چې مخکې شه زه مخکې شومه نو انبیا علیه صلات وسلام ته مې مونځ ورکړ چې مونځ مې ورکړه مانځه نه وروسته ټول انبیا علیه صلات وسلام کېناستلي جبریل علیه صلات وسلام جلسه دایره شو جبریل علیه صلات وسلام د سټیټ سکرټري شو او هغې یو یو نوم اخیستلی و شتېدلی وی راځه یو یو کس به بیان کوئ. وی آدم علیه السلام نه شروع وشو آدم علیه السلام را اوچت شو هغې بیان وکړه چې زه ګوره الله په ما باندې دا انعام کړی دی بغیر د پلار او مور نه پیدا کړی یم تاسې ټول زما اولاد دي ټول زما نه پیدا شوي زه ستاسو ټولو پلار یم الله ما ته نبوت را کړی دی دا خپل ذکر یې وکړه. همداسې نوح علیه السلام راپورته شو ابراهیم علیه السلام زه خلیل الله یم زه لا تتلا ورته وغورځرم الله بچ کړم د سخترین دشمن قوم سره مقابله و الله راته بری راکړه دا سلسله را روانه. سلیمان علیه السلام داود علیه السلام د خپل د ملکونو د مملکت د حکومت عیسی علیه السلام موسی علیه السلام بیان وکړم چې عیسی علیه السلام زه بغیر د پلار نه پیدا شوی کافرانو زما وجل غوښتله یهودو رب العالمین اسمان ته وچت کړم او هغه دی کې نجات یې راته راکړه ورځ د قیامت کې به بیا راکوزېږم. موسی علیه السلام بیان وکړه چې بني اسرائیلو باندې خلکو ته الله د لېږلی وم او الله پاک دومره انعامات په موږ باندې وکړو دریاب کې موږ پورې وتلو هغې پاتې شو الله عذابونه راوستل هغې کې مبتلا شو موږ بچ شو په میدان تیږ کې الله د انعامات کړي دا ټول انعاماتو ذکر یې وکړو. وی آخر کې زمانو مې واغسته چې تم څه ووایه وی زه چې وچت شو ما وویلې چې زه آخري پیغمبر یم ټولو نه وروسته رالېږلی شوی یم او د ټولو نه اولنی یم او زما راتلل د ټولو نه وروسته شوي او ما ورته ویلې زه د ټولو انبیا علیه السلام خطیب یم زه ستاسو کې ټولو کې کشر یم جنت ته به اول زه داخلېږم او زما امت به داخلېږي او زه تاسو ټولو کې کشر یم د جنت دروازه به زه ټکوم
نو ما ته به کولاویږي زمانه مخکې څوک د جنت دروازه کولاولی نشي او په ورځ د قیامت کې تاسې ټول مشران انبیاء علیه السلام جلیل القدر په ورځ د قیامت کې به ټول زما د لوا جنډې لاندې تاسې را جمع کېږي هلته به تاسې ولاړ وی دا خپل انعاماتو ذکر دا مې وکړ نو هغې نه بعد جلسه خلاص شوه هغې نه وروسته انبیاء علیه السلام خواره شو او بیا سفر شروع شو بر اسمانونو ته منګه وخوتو اسمانونو کې د انبیاء علیه السلام سره هغې سره ملاقات هغه دا وشو د هغه انبیاء علیه السلام سره چې ملاقات شوی هغې ذکر دلته ګوره کوي وایه وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوتیت بالبراق راتک وکړه شو ماته په براق باندې یهودي مسله کې اختلاف دی چې دا اسراء د نبی له صلوات و سلام دا په خوب کې وا او کدا په ویخه باندې وا نو دی وجنه بعض علما وی دا ټول په خوب کې وا صحیح ده جمهور علما سلفا و خلفا متأخرین فقها محدثین متکلمین دا وی دا چې دنو د پیغمبر علی السلام په جسد عنصری باندې وا ځکه خوب کې دې تتلل خو چې دنو دا هر څوک کول شي په لګ وخت کې ته ولګيږي او په خوب کې چې دنو لاړ شي ټول دنیا ولټه دریابونه ولټه واپس په سکند کې راشي دا هر څوک کول شي نه دا په ویخه باندې وا نو او همدارنګه په دې حدیث کې دا راغلي دي چې دلته بعض روایت کې راځي یو روایت چې دنو شریک نقل کړي دي هغه کې دا راځي چې دا قبل ان یوحى الیه نبی له سلام ته د وحی نو مخ کې وا دا خبره غلطه ده دا نبی له صلوات و سلام مبعث نبی له صلوات و سلام د بعثت نه چې دنو هغه ورستوا نو نبی له سلام هغه نو ورستوا 15 میاشتې د هغه نو ورستوا او بعد علامه حربی رحمه الله غداوی چې داو وشتم د چا د ربیع الثانی وا د هجرت نه یو کال مخکې وشتم د ربیع الثانی خو بعض علما صحیح قول داده چې دا یو لسم کال د نبوت او همدارنګه دا چې دنو د وشتم چې کوم دی د چا د رجب المرجب په هغې باندې چې کوم د رجب المرجب میاشت په دې باندې وا امام زهري رحمه الله وی چې نبی علیہ السلام ته نبوت ملو شو هغې نه بعد 15 کاله وا اسحاق ابن اسحاق وی نه د هغه وخت کې وی سره چې اسلام په قبایلو کې خور شوی چار چاپیر د مکې مکرمې ته چې دنو دا رسېدلی و او صحیح خبره دا ده ځکه خدیجة الکبرا رضی الله عنها د نبی علیہ السلام پر د صلوات نو وروسته مونځ کړی دی او هغه قبل الهجرت چې دنو وفات شوی ده 3 کاله 15 کاله وفات شوی ده نو د هغه زمانه ده چې اسلام چې دنو قبایلو کې خور شوی و او فرضیت د مونږ چې راغلی دی په دې لیلۃ الاسراء کې چې دنو دا راغلی دی نو څنګه د وحی نه مخکې وه نو شریک چې دا روایت نقل کړی دی نو دا غلط دی او بل روایت د شریک راځي وهو نائم زه ودوما بل روایت کې راځي انا عند البيت بين النائم واليقظان نو بعضو دا دلیل نیولې چې نبی علیہ السلام معراج چې کړی اسمانونو ته په خوب کې تللی دی مونږ دا خبرم غلطه نبی علیہ السلام په جسد عنصری باندې تللی دی پیغمبر علیہ السلام مبارک په ویښه باندې تللی دی نو دغه حال د نبی علیہ السلام چې ودو یا د خوب د وده په مابین کې د اول هغه وخت دی چې ملائکه ورته راورسېدله د ام هانی رضی الله عنها په کور کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نو هغې دغه حالت کې چې راله دغه وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام او یو جماعت د حفاظو هغې ټول دا روایت نقل کړی دی نو دلته شریک چې کم خبره کړې ده چې په خوب کې او یاد ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه چې دی نو په خوب حالت کې پیغمبر علیه السلام دا سفر چې کم دی کړی وهو نائمون یا نائمون یا قبل ان یوحى الیه چې نبی علیہ السلام ته وحی نه دغه وخت کې دی نور حفاظ متقنین مشهور لکه شهاب او ثابت بنانی قتادتا انس رضی الله عنه روایت نقل کړي دا حفاظ متقنین دي یوم دا خبر ذکر کړي دا شریخ او حافظ نه دی په نزد محدثین باندې لہذا د دې قول چې جنو دا معتبر نه دی
راتګ وک په براق باندې. براق دا د هغه دابې نوم دی چې نبی علیہ السلام پور شوی د معراج په شپه باندې. زبیدی هغه داوی چې انبیاء علیہ السلام ټول په دې باندې سوار شوي دي. نو دی وی ټول انبیاء علیہ السلام په دې کې مشترک دي. ولیکن ابن درید هغه وی براق دا د برق نه دی، د سرعت د وجنه لکه د بجلی د پړق په شان د داس دومره تیزو. او یا دې ته براق وی د صفائی د وجنه د انتهایی ډیر صفا او پړقېدل داسې زلیدل لکه د بجلی د پړق په شان تا پړق په شان ته زلیدل. وهو دابة براق یو دابه د ابيض سپینه د طویل نوک د فوق الحمار دون البغل د خر نه غټه د قچر نه وړه ده. دی کی اشاره کوي دی خبره ته چې دا داسې یو مرکوبو کان مرکوبا متوسطا معتدل الخلق. دا یو مرکوبو متوسط او معتدل الخلق د دې چې دنو داسې درمیانه پیدایش والا نه ډیر غټو نه ډیر وډو کېو نه ډیر غټو او نه ډیر وډو کېو. او دلته وی چې داسې دابه او ابيضو سپینوا. قاضی عیاض رحمه الله وی نو دی وجنا دا تسپین را دی خو بل دی کې دا براق یا معنا دار لکونه ذا لولین دا دو رنگونو دا سی برگ شانتا وا برگ وا. خو ظاهر حدیث نه معلومیږي چې دا سپینا وا. نو دا سوا نو داوی پیغمبر علیہ السلام فرمای یدعو حافره عند منتهى طرفه. نوک به کې خودل پخا پنیز منتها د نظر د سړی چې د سړی څومره نظر لګیدل دومره اندازه به د کې خودلا. یو قدم به دل تک کې خودو بلې په اٹک کې خودو بلې په پینډې کې خودو بل په لاهور کې او بل په هندستان کې داسې قدمونه کې خودل. ځکه چې انسان څومره نظر لګيږي دا اوس خو نه دي آبادی دا گردونه دي سيزونه دي. کدا گردونه او دا سيزونه نه نو انسان نظر خو ډېر لري لګي. چې غره سر ته وخیږي انوار صفاوي تقریبا 200 کیلومتره د انسان نظر لري دا لګيږي چې کله غره سر ته وخیږي به داسې وګوري چې ته وبوي چې ته لري علاقه سړی ته څومره لوري پورې ښکاري چې خو گردونه نه وي گردونه دغه صورت. نو قال نبی صلی الله علیه فرکبته نو ز په دی باندې سور شما. فرکبته نبی علیہ السلام فرمای ز په دی باندې چې دنو په دی باندې سور شما. تر دې پوری منګرالو بیت المقدس ته. بیت المقدس ته منګرالو بیت المقدس ته. نو چې راغلو فربته بالحلقه التي يربط به الانبياء. ما وتړل دا دابا تر چا پوری دامه وتړلا تر هغه حلقې کړي پوری چې تړل په دې پوری انبیاء علیه الصلاۃ والسلام. بیت المقدس تاسو ویلو یا چې دنو مقدس دی یا مقدس دی. ک بیت المقدس شي نو معنا دادا. علامه واحدی رحم الله غداوی دی کې دوه لغت راغلي دي. دوه لغت راغلي دي. بیت المقدس بیت المقدس یا بیت المقدس. بیت المقدس کچیته دا مقدس شي په معنا د مطهر سره دی پاکون کی سره دی. او کدا بیت المقدس شي نو یا مصدر دی یا مکان دی. که مکان شي معنا دار د هغه بیت دی کور دی هغه مکان چې ګرځول شي په دې کې طهارت. یا د هغه زید هغه کور دی زید طهارت دی په دې کې چې دنو پاکوال رضی د اصنام مناسنام بوتانو لریواله دی پکې. علامه زجاجوی بیت المقدس معنا مطهر دی او بیت المقدس مطهر معنا دا او بیت المقدس هغه مکان دی چې سړی کې د ګناهونو نه پاکيږي او دې ته الیا هم ویل کېږي. حلقه چې کوم دی هغه کړي ته ویل کېږي چې په الته یو غټو پاغه کې دا کړي چې نو دا موجوده وا هغه ته ویل کېږي چې هغه پورې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې د خپل ساروي چې دنو دا تړلا. او دلته فربته ما اتړل دا ضمیر راځي د چاته حلقې ته دا په معنا د شی سره فربته نو ما اتړل دي شی لرا. صاحب د تحریر وایو دلته چې جنو دا مراد دی نه هغه حلقه په دروازې د مسجد د بیت المقدس کې وا. براق تړلو ته ضرورت ده خو تختیدل نه خو تړلو کې اشاره اخذ بالاحتیاط ته د امورو کې اسباب برابر کنو غي نه بعد توکل کوا او د اسباب برابر ول دا عیب په توکل کې نه پیدا کوي.
توکل اعتماد کې عیب نه پیدا کی. داسې مو د توکل کوما برچت نزان را وګرځو په الله باندې توکل کوم واسکټ بلندې پروتې نا اندر پای ځان ته ولګو اسباب برابر کنو هغه نه بعد را کوش توکل ک الله به ملن جسم کې تا هغه رسیا داسې توکل باندې کې نو دا احتیاط ته چې نو دا اشاره ده احتیاط. او دغه نبی علیہ السلام معراج ته تلل دا د یو غیر مسلم اغیم د دې تصدیق کړی دی چې پیغمبر علیہ السلام اسمانونو ته تلل او دا ثابت دي چې نبی علیہ السلام تلل. ندی وجنه د بیت المقدس د هغه یو لوی عالم کله چې دا مکه مکرمه داخل بتله قیصر او کسرا ته د ملکونو ته دلته سفرونه وکول. ابو سفیان پکیو او یو ځل منګ لاړو کسرا باچا ته لاړو چې کسرا باچا ته لاړو نو هغه نبی له سلام متعلق موږ ته پوښتنه وکړه د زمشرو مانه ته پوښتنه وی ما ویل کوس د ښکارا دروغ او یما نو داخل براته وی چې ته قوم مشر دروغ دی ویل کافرانو ګور دروغ نه سول ځاسات مسلمانان دروغ نه دای ځان ساتي لکه خلته چې نسوار اچي درز غرض لګیو دي داسې دروغونه وای اس پرویا نه لري. ابو سفیان دی وخت اسلام نه دراوړي مول داسې خبرو نه کوم چې دروغ او یم بلاره کې به د خپل ملګری ته پیغور راکې دروغ دی ویل. نبی له سلام متعلق باندې تاسو کوم ویما ول زبتا ته سقي سي کومه زبتا ته د اغي یو واقعا ذکر کم اغي نه ته خپل معلوماتو ک چې دا رښتیا ده او ک دروغ ده. یو سو واقعا ده ما ویل دغه سړی چې چا دعوت د نبوت پیغمبري کړي ده نو دا وای چې په لک وخت کې زه د مکه مکرمه نه تلم بیت المقدس ته بیت المقدس نه اسمانونو ته و اسمانونم کتلی او په لک وخت کې واپس راغلم وزینه تخپل ولګو معلومات چې دا رښتیا ده او ک دروغ ده. دې مطلب دا چې کسر دا خو بالکل دروغ ده دونه لک وخت کې څوک تللی شي او به ته واپس ریشي. وېما چې دا خبره وکړه د بیت المقدس د جمعات چې کم خادم او امام هغه ولاړو د کسرا سره نو هغه ویل چې دغه شپه ماته معلومه ده وې دا شپه راته معلومه ده کسرا متوجي شو وې تا ته څنګه معلومه ده یا ما ته معلومه ده اخري کس وزوم بیت المقدس نه وته ما به موږ عبادت کو ټول خپل بلاړه ما به دروازې بندول وې یو شپه داسې وشوه چې زرا اخر کار می خلاص ک دروازه می بندوله زور می وک دروازه بند نه شو څومره خواري مو ک بند نه شو لاړم کسان ته له معاونین شابره ش دروازې باندې لږ زور وکم زور مو ک دروازه بند نه شو لاړم ترکان پسې نجار پسې هغه پسې لاړم چې ریشه سړې دروازه نه بندي هغه چراغه هغه ویل چې دا د بر آبادی بوج په باندې را پرې وته دي اوس نکیږي سحر بګور بیا به سحر ګور دروازه کوله او پاتې شو. وی چې سحر وختي راغلم وی د دې دلته یو ګټه واغې کې یو حلقه وا دا څه معلومیدل چې څوک دلته راغلی دی او د حلقې پورې د کړي پورې ساروی هم تړلې بهر د ساروی قدمونه وو نو دین ما دا معلومه کړه چې دغه شپه باندې یو څوک نیک سړی راتلل د جمعات ته مولا تبارک وتعالى هغه د پر دروازه کولو پریخه وا نو دغه شپه باندې دغه سړی راغله او دلته د جمعات ته نوته دلته عبادت کړي دی واپس تللی دی او دا د دې دلیل ځکه سحر چراله ما دروازه می بند کړې به ته واپس په خپل بندېدل چې دا خبره وکړنو ابو سفیان وای چې بس غل شو مده خدای پاک دی او تصدیق وکم چې دا خبره بالکل رښتیا ده د کسرا په مخ کې واغې سړی په مخ کې زمانه ماته شو دا غیر مسلمو نو هغه هم د دې تصدیق کړی دی چې او بالکل چې د نږدې راتلل د معراج او دلته د شپه د راتلل دا بالکل چې دنو دا ثابت دی ګونه. نو قال نبی صلی الله علیه وسلم ثم دخلت المسجد بداخل شوم مسجد اقصا تا دغه مقدار د اسرا په دی باندې اجماع د علماء او دا فصلیت فی ما منذ رکعتین دو رکعات ثم خرجت بقوت لما کوم مونږ کړه دې سوې سحر مونږ کړه دې نبی رسول الله ته واپس شو سوې تحیت المسجد کړه دې ثم خرجت بجمعه نوتل فجاني جبريل عليه السلام راغ به اناين راتګو ک جبريل عليه السلام
جبريل عليه السلام ته دو لوخي چې جنو هغه داراوړه د چا نبی نه من خمر و نه من لبن یو د شراب او بل د چاو د پیو شراب او پیدارا تراوړه او حکمت په تخیر کې چې جنو هغه دارې حکمت نو ما ته ویلې د دې نسکل وکړ یو لوخي راوړ فاخترت اللبن ما پی غره کړه حکمت په تخیر کې دا د شراب چې کم دی حرام دی او لبن حلال دی اختیار ولې ور یو خود دی وجنا شراب دغه وخت حرام نه و او بل دی وجنا چې دا دواړه چې کم دی د جنت دی او خمر د جنت حلال دی دا خو جنت نه راوړي او د جنت شراب حلال دی نو دا می غره کړ فاخترت اللبن نو جبريل عليه السلام راته اخترت الفطرة تا غره ک چاله فطرت لرا فطرت نه مراد اسلام د استقامت نه مراد ده نو معنا دار تا غره ک علامه د اسلام او د استقامت ذکر د لبن د علامه ده د استقامت ده او د اسلام ده ول پیسنګ دي سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين ندی وجنا پي چې کوم دي طاهر دي طيب دي خو چې یو ځل پيوي او بیا رښتیا پيوي او سائغا للشاربين نو سائغا للشاربين وي رښتیا پیسې ته ویل کېږي چې خپل غوا دی وی رسید پوګوي او بهر پولو ته ورې وراوړې غیا ورته کې ول شي دا خپل پيدي دا رښتیا پيدي نو دی وجنا دلته چې دینو سائغا للشاربين دي محمود العاقبت دي د دې انجام هم ډېر خدای مړې ده هم او بوتم ضرور نشته سکلوتا شراب چې کوم دي الخبائث دي شراب او موبایل دواړه تر زمن دي موبایل هم الخبائث الذنوب دي د ټولو ګناهونو جرړه ده شراب هم الخبائث دي څومره چې انواع د شر دي شراب هم د ټولو انواع د شر جالب دي دا موبایل چې کوم دي دا د ټولو د انواع د شر جالب دي شراب په حال کې جالب دی په معال کې دی موبایل په حال کې دی او په موبایل کې دی بلکې دا سه اوه چې خباثت د موبایل دا بد شراب نه ډیر وی دا الذنوب والخبائث او شراب چې کوم دی الخبائث ورته ویل کېږي نو دی وجنا دې تدراغ لما چې اخترت الفتره استقامت اسلام نه غوړه ثم عرج بنا الى السماء بخطل شو من باندې الى السماء طرف د چاته اسمان تا فاستفتح جبريل نو دی وجنا جبريل عليه السلام طلب د کولا والی وکړو فاستفتح جبريل عرج جبريل دې کې بیان د ادب کوي اجازت بغواله دروازه بټکه چې دروازه وټکه تپوس کوي مننت سوګي داسمه انا زیمنو واخلا زمانم چې کوم دی پلانې ولد پلانی دی زمانم عبد الله ولد عبد الرحمن زمانم دی نو داسې اویا نوم دی والا زما زید عمر بکر چې دینو دا نوم دی انا مو حدیث کې دینا من راغله دا نو دا دروازې د جنت چې دینو ټکول دي ته اشاره ده چې اجازت بغواړي اجازت هغه بدا غواړي نو دې کې اشاره ده چاته اثبات د استیزان ته چې یو دې ته دې هم د سی بننه وزینا چې هر دې ته دې د چا کور وی خپل کور ته دې خپل کوټې ته دې او رشتہ دارانو کور ته دې خپلوانو کور ته دې ملګری کور ته دې ملګری کمرې ته دې نه نوځي کمرې ته دې نه نوځي نو اجازه بغواله دروازه پټکی هم داسې بنن نوځي شریعت څومره ادب چې دې نو آداب چې دې نو دا مسلمانانو ته خو دې لري ځکه لار شیخ خپل کور ته نه نوځي پردی زنانه براغلی سکار وی اغي باندې نظر ولګي لاړې ګناګار شلي کهي سوق نوي خپل بخ بیگم بده ببر سر شیشه کناستوي چې ودلی لزړې دي تور شو ورته خدي یو میاش به اجره کې سملما زړه دي تور وګوره څومره بدکار او همدارنګه کته ملګری ته دین هغه داس یو حالت کې د لیدل نه غواړي هغه ود دې یا چې دنو بربند دې سیخ کاریږي یا څنګه دې څنګه نه دې دروازه ټک ټک کوي لاړ شام دې ته اشاره ده وی چې دلته د ورغلم فقيل من انت سوي قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه دا واو د عتب د پاره د حرف استفهام مقدر ده اطلب وبعث اليه او یا سوال وک دی سوال ولې وک سوال تعجبا وک د نعمت د الله په دی باندې استبشارا به دی ته زیر ورکنو دی ته پو چې دا بشر چې کوم دی دومره ترقی نشي کولای دا د الله په اجازه باندې دا او جبريل علیه السلام
هغه ستا پسې لېږلی شوی نه هر څوک درته راخېږولی نه شي اسمان ته تلل دا خو داسې نه دي چې زیارت کې بنډاره د خورې تم پکې راځه بنډار لګېدلی هر سړی ورځي نه جبریل علیه السلام به هغه څوک راولي چې رب العالمین هغې ته حکم چې دی نو دا وکړي حکم وکړي وی زه چې ورغلم اول اسمان ته قال قد بعث الی ففتح لنا نو اسمان دروازه موږ دپاره کولاو شوه قد بعث تلګلی شوی د اسراء دپاره صعود سماوات دپاره دې دپاره لېږلی شوی معطل مالی هو د منګه ملاقات اول اسمان کې د حضرت آدم علیه الصلاة وسلام سره وشو آدم علیه السلام سره ملاقات وشو فإذا آدم علیه الصلاة وسلام فرحب بی نو ماته مرحبا ویلې دې کې اشاره ده تعلیم ورکوي چې کوم سړی هغه دا دی نو باید دا دی یو سړی راځي ته هغې سره ښایسته خبرې وکړي دعا ورته وکړي اهلا وسهلا ومرحبا ورته وایي نو دې وجې نه داسې نه چې سړی ریشي ته ولګېږي داسې کار ورسره وکړي چې هغه وویرې ترهیب ورکړي وویرې او د شر او داسې خبرې ورسره وکړي نه ښایسته خبرې دعا به ورته کوې اهلا وسهلا مرحبا به ورته وایي په خیر راغلی به ورته وایي وایه ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل وما أنت قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه قال فتح لنا فإذا نبي ابن الخالد عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل وما أنت قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا نبي يوسف عليه الصلاة والسلام وإذا وقد أوتي یوسف علیہ السلام ته ورکړه شطر الحسن نیم حسن امام طبرانی روایت نقل کړي فإذا برجل احسن ما خلق الله دا سړي سره مخامخ شوم چې الله تبارک وتعالى پیدا کړو په انسانانو کې بهترین صورت باندې الله فضیلت ورکړو په حسن کې ظاهر معلومیږي چې یوسف علیہ السلام احسن من جميع الناس خو د امام ترمذی او روایت نه معلومیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان ته حسن د نبی علیہ السلام په شان ته بهترین आवाज د چانه بنا په دې باندې مراد دلته دا ده چې یوسف علیہ السلام ته ډیر حسن ورکړی شی ما سوا د پیغمبر علیہ السلام نه دلیل په باندې دا ده ځکه متکلم په عموم د خطاب کې داخله نوي او دا حدیث د باب بعض علماو هغه په دې باندې حمل کړی دي معنا دا ده چې یوسف علیہ السلام ته ورکړی شی نیم هغه حسن چې کوم ورکړی شی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته نیم هغه حسن ورکړی شی کوم نبی علیہ السلام ته ورکړی شی او بعض علما به فرق کوي یو حسن دی یو جمال دی حسن د شی په نسبت سره راینو ته جمال فی حد ذاته وی جمال فی حد ذاته وی نبی علیہ السلام اجمل الناس دے لکه څنګه یوسف علیہ السلام احسن الناس دے جمال فی حد ذاته دے تناسب د اعضاء ته دا ویل کی نوایا قال فرحم بي ودعاني بخير ثم عاد بنا الى السماء الرابعه فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا قال جبريل قيل وما هذا قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا فإذا نبي ادریس علیہ السلام اول هغه څوک دی چې خط په قلم باندې ادریس علیہ السلام کړی دی اول هغه څوک دی چې جامې ګنډلې ادریس علیہ السلام نه دینه مخکې قلم باندې خط نو د دینه مخکې کپڑے همداسې واچولې همدا ځان به پټ کپې باندې ګنډل د ادریس علیہ السلام نه شروع شو وایا فرحم بي ودعاني بخير قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا ثم عرج بنا الى السماء الخامسه فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل وما قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا فاذا انا بن هارون عليه السلام فرحم بي ودعاني بخير ثم عرج بنا الى السماء السادسه فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل وما قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا فاذا نبي موسى عليه السلام فرحم بي ودعاني بخير ثم عرج بنا الى السماء السابعه فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل وما قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح
دا بیت المعمور د بیت الله په مقابل باندې دا مسجد دی په اسمان کې په مقابل د بیت الله باندې هغه د ملائکو هغه عبادت خانه ده او د ځمکه کې چې دا د مخلوق عبادت خانه د انسانانو وایا لا يعودون الیه لکثرت ډیروال د وجن او رضی او یا زره ملائکه عبادت کې قیامت پر بیا نوبت ورته نه راځي دومره ډیری دي ملائکه وایا بما وذلوا فما من سدرة المنتهى سدرة المنتهى د بیرونه دا سدرة المنتهى دی ویل کېږي وجه تسمیه دا پشپغم اسمان کې دا او دې ته ينتهي رسیږي ما يارج من الارض کم د زمکه خيږي نو دی ونی ته رسیږي او دې ته انتها را دي د هغه چې کم د اسمان نو وحید پاسرا کوزيږي دې ترازي ابن عباس وغيره ما وي دې ته ځکه ویل کېږي مسما کې سدرة المنتهى ذکر د علم د ملائکه او انتها په دې باندې دا منتها دا هغه بیره دا چې دا ان منتها دا انتها د علم د ملائکه په دې باندې د دین یو تن تجاوز اخوا نشي کولای ما الا رسول صلی الله علیه وسلم ما سوا د پیغمبر اسلام نه د چا علم د دین اخوا ته تجاوز دا نشي کولای ځکه چې جبرئیل علیہ السلام لاړ او الته چې دې پورې هغه نه بعد بر مزل به په قدرت الله په قدرت کامله باندې پیغمبر سلام سفر یوازې کړی وایا نو دې دا پانی داسې لکه غوګونو د پیلانو په شانتا میوي داسې وی لکه پچا کې کل قلال لکه په شان د چاټو په غټوالي کې داسې میوي وی لکه چاټي او دا پانی دومره غټي وی لکه د پیلانو هغه غوګونه چې نو داسې غټ وایا فلما غشيها من امر الله ما غشيها فلما غشيها هر کله چې پټ کړیو دي سدرۃ المنتهى لرا من امر الله تعالی تبارک وتعالى حکم ما غشيها هغه چې د سدرۃ المنتهى چې نو دا پټ کړیو سدرۃ المنتهى یعنی پټ کړیو دي لرا هغه انوار تجلات الہیه هغه سي انوار تجلات الہیه چې داغي بیان چې نو دا نشي کېدل داغي چې نو تعبیر نشي کېدل داغي حقیقت مندل نشي د الله انوار تجلیات دا ورست راځي د پتنګانو د په شکل کې د سرو زر پتنګانو په شکل کې الله انوار تجریات په دې بینه باندې راوړل داسې خو دې دلا سوګلندې سوګ برا سوګ کتا سوګ داسې سوګ پورته تل دا پتنګان په کورونو پتنګان و دا بیر باندې خوارو او دې په باندې التل د سرو زر سوګلندې سوګ باندې سوګ داسې روان سوګ داسې سوګ کتا سوګ برا او چې وی د سرو زرو دنیا کې دومره زر دي یو ځانانه اچو دي ټول بدن پټي نو دی وجنا وګ نه شاتلو پټتا وکړي چې وګوره شېشته نه کوي کنه کوي خي چې یار دلته شته دي او بیا چې دومره پتنګان د سرو زرو په کرونو او داسې خوریدل سوګلندې بندې ورورو برکتا داسې د سیخ کتا برا تاو شرا تاوشا چکر او ها وګرځا او هو به بس سمره دا ونه مزینه سمره خياستو مددار نو ځکه وای دا غي بیان درته کول نه شم دا غي حسن چې څنګه سي خياسته وداونه وایا معنا دا من امر ما غشيه تغيرت دا سدرۃ المنتهى د خپل حال اولانه متغیر کړو ال المرتبه الاعلى وچته مرتبه ته تللوا ځکه سړی دی دا د استقبال د پردا سي خياسته شی و فما من احد من خلق الله من مخلوقات الله وایا فما احد من خلق الله يستطيع ان يعدل من حسنها فوحى الي معها ففاض علي 50 صلاه في كل يوم وليله فنزلت الى موسى عليه السلام فقال ما فاض ربك على امتك قلت 50 نګورا د انبیاء علیہ السلام سره ملاقات شو اول اسمان کې آدم علیہ السلام سره ملاقات شو دویم اسمان کې عیسی علیہ السلام سره دریم اسمان کې یوسف علیہ السلام سره سلورم اسمان کې ادریس علیہ السلام سره پنځم اسمان کې موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره شپږم اسمان کې هغه د یحیی علیہ السلام سره وم اسمان کې د ابراهیم علیہ السلام سره د دې انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه ملاقات هغه دا وشو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات هغه دا وکم نو دی وجنا دا و چې موږ ملاقات د دې انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه دا وشو هر پیغمبر مرحبا په خیر راغلی بیا ورته وویل نو دی وجنه دی اشاره کوي دی ته چې دنو اشاره کوي
چې ګوره چې داسې یو سړی راځي میلمه راځي هغې ته مرحبا په خیر راغلی بهترین خبرې دعا نیکې خبرې انبیا علیه السلام هغې چې دی نو څه وکړې هغې دعاګانې چې دی نو هغه دا وکړي وایه فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتك قلت 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلغت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب الرب قال أمتي فأتي عني 5 فرجعت إلى موسى فقلت حتى عني 5 قال إن أمتك لا يطيقون ذلك. ګوره د دې اسانه طریقه داسې ده د انبیا علیه السلام سره ملاقات شوی دی دا چې اعیا کلمه تاسو یادي اعیاهما نو بس دین تاسو ته اسانه باندې د انبیاء علیه السلام سره د ملاقات سلسله په اسانه باندې جوړیږي اعیاهما بدا چې یادي نو دغه و حروف دي د و انبیاء علیه السلام سره د ملاقات هغه دا شوی و انبیاء سره دا چې دلته ولیکي اعیاهما او بیا وی چې ګور دی انبیاء علیه السلام دی پیغمبر سره دی خپل ولیکي مثال ولیکا اعیاهما الف دی ولیکا دا چې دیش ورکا آدم علیه السلام عین دی دیش ورکا عیسی علیه السلام یہ دا دیش ورکا یوسف علیه السلام بی الف دی دیش ورکا ادریس علیه السلام هیدا دیش ورکا هارون علیه السلام میم دے دشور کا موسیٰ علیہ السلام آخر کی الف دے دا سے دشور کا ابراہیم علیہ السلام وہ اس پہ پوشو سنگا دو یو پیرے بیا ہویا اعیاہما ولی کئی وہ حروف دی کتاب چاکے اعیاهما چې ودی لیک وړو کې ډیشور کو دا سنا دې پر ډیشور کې بنو پکې نه راځي دا اعیا الف ته ډیشور کا داسي ودی کوته آدم علی السلام عین دې عین ته سپر وړو کې ډیشور کو ولي ک عیسی علی السلام یہ ته لاندې ډیشور کو ولي ک یوسف علی السلام بیا الف دے الف ته ډیر شور کولی کس ادریس علیہ السلام بیا هیدا د شور ته وک ورکا هارون علیہ السلام بیا میم دے د شور کولی ک موسی علیہ السلام اخر کې الف دے د شور کولی ک ابراہیم علیہ السلام درې الف دې کې درې الف یو اول کې دی یو مینس کې دی بل اخر کې دی اول کې آدم علیہ السلام دے مین کې ادریس علیہ السلام دے آخر کې ابراہیم علیہ السلام دے یو پکې یہ دے یو ہی میم دے آسانه خبرې دي یہ پکې یوسف علیہ السلام دے او ہی میم هارون علیہ السلام موسی علیہ السلام آیا فارجع الى ربك فسأله التخفيف قال فلم ازل ارجع بين ربي وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد صلى الله عليه وسلم انهن 5 صلوات كل يوم وليله لكل صلاه 10 فذلك 50 صلاه ومن هم بحسنه فلم يعملها ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب فيها فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى إلى ربي قد رجعت إلى ربي نو معنى راجعته في أمر أمتي فاستحييت منه ذا حياكم الله تبارك وتعالى نو دی وجنا نو اغي ویلی موسی علیہ السلام نو ما خبر ورکړ چې داسې منځونه فرش نو ما ته ویل چې ورشه دا منځونه ستاو ما بني اسرائیل تجربه کړی نشي کول اوس 15 منځونه دي خلک ایران دي نه کوي چې 50 پینو په ایمان وای بیا بسو ټول ورځ به دا منځونه کول 50 منځونه دغه چې 50 منځونه شو شپه ور ټول سړي غنټه نو په یو غنټه کې تقریبا هم 2 منځونو نه زیات منځونه راځي تقریبا یو 15 منټه کم یو غنټه کې 2 منځونه کوي اوس وب اته بجې ما کوتن منځو شي او سحر 15 بجې یا سرور بجې سار منځ کې 12 غنټې منګه تیار څومره سختي وا چې دا منځونه وی هغه نه بعد بیا زه واپس لاړم الی ربي
هغه زیته چې نجات می مناجات می اولن کړو هغه زیته لاړم بیا دا منځونه کې فحت عني خمسا زما د جهاد د وجنه زما د امت د وجنه پنځه منځونه کمیدله اخر کې متل یاره پنځه بس نور حیا را پنځه منځونه شو او الله فضل او احسان دا وکړي چې ثوابونه مغه 50 دي بیا وایا وبه قال حدثني عبد الله بن عاصم بن عبد قال حدثنا بن قال حدثنا سليمان بن نبيته قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتيت فضلك به الى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم انزلت داغه داوي دا د یو بد احادیث اختصار دی نبی له سلام د معراج د سفر اعاز داسې وشو چې زما قلب وینځلې شو بیا مسجد اقصی اسمانونو سفر وشو نبی له سلام راوی دا ټول حذف کړی دی صرف دا ذکر کړی ثم انزلتو بیا اسمانونو نه راکوز کړی شو اسمانونو نه راکوز کړی شو نو دی وجنه ګور اول اخر مختصر لنډ چې دینو هغه ذکر هغه داو کو دوه کسان ناسو ملګری ایو بل ته ویل دواړه ملایانو هغه ته یاره دا یوسف علی السلام قصه زما ډیره خوخه ده او تا خلوي چې د دې ډیره خیاده ده ډیره خیاده ده او دا خوراته لګه وکړه یوسف علی قصه شروع کړې دي خوراک ول زر 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 ټول خوراک دې خلاص کړي ټول خوراک بل وخت بیا دواړه ناس چې دواړه ناس دي نو دې بل مور بیمار او ډیر وخت بیمار او ډیر قصې په کې ډیر تکلیفونه او ډیر دا چې بیا ناس دې بل ملګری ته ویلې دي یاره استاسې مور ډیره خزوا دا قصه راته وکړه چې څنګه بیمار شو مین کې څومره کارونه راغله څه قصې راځي څه وخت وفات شو جنازه چا وکړه څه وخت وشو دا قصه خو راته لږ وکړه نو هغه پوه شوی چې اوس دې سړی ماته چر جوړ کړی دی نو هغه ویلې ابي بیمار شو مړ شو بیمار شو بس مړ شو خبره ختمه شو خوراکي شروع کړي نو داراوی دا سی وای چې اسمانونو ته لار سم انذل تو را کوشم دا مینس کې واقعي دا ټول قصې حذف کړي دراوی ګون اوایا وبه قال حدثنا شيبان بن بكر وقال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن ابي وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل وهو يلعب مع عبد الملك فاخذه فصرعه نو جبريل عليه السلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې جنو دا سملو فشق عن قلبه فشق عن قلبه چری والو شو جزرنا شق صدر چې جنو درې پیری بادریته کې سلور پیری شوه یو زمانه د طفولیت کې حلمی سعدی سره د قیان په وخت کې شوه دی هغه دغه وخت او دویم چې کوم د شق صدر غار حرا کې اولین وخت کې شوه دی درې معراج کې شوه دی چې معراج ته نبی صلی الله علیه وسلم یو سرویت کې راځي زما سینه کولا شو زړه اوستل شو او غسل بماء زمزم او باندې اوینځل شو جبرئیل السلام علیکم حصہ د شیطان او هغه اوستل واپس زړه کې خدا پریشان شو به ته وګڼل ناغه نه با سفر شروع شو وایا وګورن وی وسلی او علاقه ټوټه وردا حصہ د شیطان دستانو ثم غسلوا بتستن بیا اوینځل پچا کې په یو خنک کې من ذهبند سرو زرو بماء زمزم فوبود چابانی زمزم بانی بما زمزم فوبود چابانی زمزم بانی نو دا او استلی شو نو عبود زمزم و دا تس دا خنک لگن تویل کی او دلتا دا سرو زرو ده و دا دا سرو زرو استعمال خدا جائز نده دا پا انسانانو تا دا حکم ده او پاتی شو ملائکو ته هغه د پر د دې استعمال دا ممنوع نه دی هغه د پر استعمال چې دنو دا جائز دی دا روان اوایا ثم لامه هغه نه بعد دا جمع ک زمه ک د ازمازله بعد د بعد سره زمه او مارته سروزر دا فعل د ملائکو دی دا حکم زمون د ملائکو په شان دی هغه حکم جدا دی زمون جدا دی یا دار دغه وخت کې تحریم نور هغه نبی صلی الله علیه وسلم د ذهب او د فضا او د تحریم نور راغلی وایا ثم عادوا بمكان مجاز الإمام يصون إلى أمه مورد یعنی زئره مراتنا مرضعه د حلمی سعدیه منډه وهلی وایا فقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون نبی علیہ السلام متغیر اللون من ذکر رنگ تغیر شي وایا قال أنس وقال كنت أرى ذلك انس رضی الله عنه مریدلا اثر د چا د دستن فی صدری پسینې د نبی علیہ السلام کی
دا دلیل دی چې نظر د سړی سینې ته جایز دی دا جایز دی او همدارنګه نظر کول ما فوق سره ما تحت رکبه دا جایز دی خو البته نظر په شهوت باندې جایز دی دا حرام دی ټول ادمی ته هر چاته حرام دی شهوت نظر سړی ته یو که خدي ته وي مگر ما سوا د زوج نه خپل بخ بیگم ته ګوري یا مملوکی ته ګوري یا خزه خپل خاوند ته چې دنو ګوري او کبه داسې وي منظور الیه امرد وي حسن صورت وي نو نظر کول د دې ټول بدن ته حرام دی برابر خبر ده په شهوت باندې وي که بغیر د شهوت نه وي ځکه حسین الوجه د ارسو چې دنو خوخی د دکانداران ګور اکثر خل الکان هغه نیولې وي څنګه الکان خیاسته مزیدار خولي صورتونه وي هغه ساتلې وي څه د پاره بیا خزو ته ساتلې چې خزي ویني ورادر کا سودا به مو په دالکم خیاسته شه دي یو بل تسترګوي راځي دا هوري خیاسته الګ دې دي دکان کې لاړ شي سودا مو کې او دارنګ غب شپ مو لګي خبري اترې مو کې سودا مو کې نو واپس راشي نو ځکه دې ته به قتل چې کم دې دانا روا دي دا جائز نه دي البته د حاجت د پاره جایز دي د بیع د پاره شرع د پاره تدبابت د پاره د تعلیم د پاره ډاکټري حکیم ګوري دا قتل چې دنو دا جایز دي د دې نه ما سوا دا جایز نه دي وایا وبه قال حدثنا ابو سعيد الايلي قال حدثنا ابن عواد قال اخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن ابي نعيم قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثنا عن ليله مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه انه جاءه ثلاثه نفر دريكس قبل ان يوحى اليه نو دل تراوی شریک ابن عبد الله وهم کړل ځکه دا خبر قطعی ثابته ده چې دا اسراء واقعا دا بعد الوحی شوی ده دا بعد الوحی ده د نور النصوص قطعا ثابتېږي نه وایا وهو نائم في المسجد الحرام وساق الحديث بقصته انه حديث ثابت البناني وقدم به شيء ما قال وزاد ونقص بعض زیاتواله کړي په کلماتو کې او بعض کې نقصان هغه دا کړي اللهم صل علی محمد كما صليت على ابراهيم